إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف ہوئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل قدر مشرانو کشرانو او نوجوانانو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ژوند کې او په زندگی کې مختلف قسم واقعات مخې ته راغلي دي. په دې واقعاتو کې یو اهم واقعه چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ټولو نه لویه معجزه وه، هغه واقعه د معراج ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو شپه کې یا په یو لمحه کې د ځمکې نه د اوو اسمانونو سفر وکړو، سدرة المنتهى پورې لاړو، عرش معلا پورې لاړو، د جنت او د جهنم سیر یې وکړو، او د هغې نه پس بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم واپس خپل کور ته راورسېدو. نو د دې واقعي ډیر تفصیلات دي چې په اول اسمان کې د چا سره ملاقات وشو، کوم پیغمبرانو سره ملاقات وشو، الله تبارک وتعالى سره چې هم کلام شو، څنګه خبرې وشولې، جنت کې څه ولیدل، جهنم کې څه ولیدل. همونږ به د دې یو ټوکړه بیانو حدیث مبارک کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ټوکړه د دې ذکر کړی دا او عذاب یې ذکر کړی دی، او عذاب یې د خپل امت د بعضې زنانو دپاره ذکر کړی دی، د کومو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله مشاهده کړې ده، لیدلې دي، په کوم عذاب کې لیدلې دي، په کوم قسمونو کې لیدلې دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د معراج نه واپس تشریف راوړو، نو یو څه وخت پس د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها پوښتنې له ورغې. حضرت فاطمه دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ټولو نه وړه لور وه، او د حضرت علی رضی الله تعالی عنه په نکاح کې و. حضرت علی دا د محمد صلی الله علیه وسلم د تره زوی و. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوه ورځ د هغې پوښتنې له ورغې. نو حضرت علی رضی الله تعالی عنه فرمایي چې موږ د کور چې څومره کسانو دا راغونډ شو، نبی علیه الصلاة والسلام سره کېناستلو. موږ چې نبی علیه الصلاة والسلام وکتو، نو نبی علیه الصلاة والسلام ډیر په افسوس سره جړا کوله، ډیره بې حده جړا یې کوله. نو حضرت علی رضی الله تعالی عنه ورنه پوښتنه وکړه چې ای د الله رسوله، د ته چې ژړا کوي د دې ژړا دپاره وجه او سبب څه دی؟ ته ولې دومره په افسوس سره جړا کوي؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې کله چې زه د معراج په سفر باندې وم او د جنت او د جهنم سیر مې وکړو، نو په دې وخت کې ما د خپل امت بعضې زنانه په ډیر دردناک حالت کې ولیدل، په ډیر سخت او خطرناک عذابونو کې مبتلا مې ولیدلې. نو کله هم چې زما په فکر کې او خیال کې هغه زنانه راشي او د هغوی عذابونه راشي، نو بې اختیاره زما د زړه نه جړا راځي او زما د سترګو نه اوښکې راځي، زړه ته مې سخت درد او تکلیف رسیږي. نو د دې وجې نه زه جړا کوم، زما د جړا دپاره اصل وجه دغه ده. نو د پیغمبر د خپل امت سره ډیر زیات مینه او محبت وي او ډیر شفقت وي. د پیغمبر د خپل امتی سره دومره محبت وي چې
چې کله د دنیا ټول میاندې راجمع کی او د دوی ټول محبت راجمع کی د یو پیغمبر د خپل ادنا امتی سره چې کوم محبت وي هغه محبت ته دا نشي رسیدلی. نو د دې محبت تقاضا دغه وا چې خپل امتی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تکلیف کې ویني نو خامخا به دې بے سکون وي، بے چین وي، بے اطمینان وي، زړه به درد کوي او جړه به ورځي. بیا ورنه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ پوښتنه وکړه چې د هغه عذابونو تفصیل څه واقعات څه څنګه عذابونه ورته ملاو شوي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترتیبوار یو عذاب ورته ذکر کړو. علامه شمس الدین ذهبی رحمه الله دغه عذابونه او دغه حدیث مبارک په خپل کتاب الکبائر کې را نقل کړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې اول قسم زنانا ما په داسې عذاب کې ولیدلې چې هغوی په خپلو ویښتانو باندې رازوړندې وي په جهنم کې او د اور په لمبو او په سکروټو باندې سوځېدلې. او د هغې نه پس دویم قسم زنانا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وښیلې چې دویم قسم زنانا داسې وي چې هغوی په خپلو ژبو باندې رازوړندې وي. د جهنم په اور کې په جبو باندې رازوړندوي، یعنی د ټول بدن جبه بره تړلې شوی او ټول بدن بوج چې کوم هغه په جبه باندې و. نو سړی خپل ځان سره فکر وکي، سوچ وکي چې کله یو انسان د بدن او د وجود دا بوج دا په لاس باندې واچولی شي، سړی په لاس باندې رازوړند کړلی شي، نو د دې عذاب او د دې سزا نه به دې بهتره دا ګڼي چې زه مړ شم ماته د مرګ راشي. نو که یو سړی په ویښتانو باندې رازوړند شي یا په ژبه باندې رازوړند شي نو د دې به څه حالات وي، دا عذاب به څومره سخت وي. او بیا چې د جهنم اور وي نو چې کوم اولنې نمبر زنانه وي هغوی په باره کې ورته وویل چې هغه په ویښتانو باندې رازوړندې وي، د جهنم په اور کې او په سکروټو کې سوځېدې او د دوی په کوپړۍ کې چې کوم دماغ و دغې دماغو به داسې ټکارې کولو، داسې به خوټ کېدل چې ټولو جهنمیانو د دوی د دماغو دغه ټکارې اورېدو. دویم قسم زنانه دا په ژبه باندې رازوړندې شوي او د جهنم په اور او په لمبو کې سوځېدلې. دریم قسم زنانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته هغه وښیلې چې هغوی د خپل بدن په نازکو اندامونو باندې په تیینو باندې رازوړندې شوي وي او د جهنم په اور او په لمبو کې سوځېدلې. څلورم قسم زنانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته دا وښیلې چې هغوی ته عذاب داسې ورکولی کېدو چې د هغوی خپې په سینو پورې تړلې شوي وي او د هغوی لاسونه په تندیو پورې تړلې شوي وو. نو په دې طریقې سره دوی د جهنم په اور او په لمبو کې سوځېدلې. پنځم قسم زنانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته دا وښیلې چې هغوی شکلونه د خنزیرانو او د جهنم ماران او لړمان دا به په دوی باندې راغونډو، د دوی په بدنونو پورې اموخته وو او دوی په جهنم کې پریشان او سرګردانه په تکلیف کې ښکارېدلې. شپږم قسم زنانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته دا وښیلې چې هغوی شکلونه د دنیا د سپیو غوندې وو، یعنی د دوی شکلونه مسخه شوي وو او جهنم اور به د دوی په خولو باندې دننه کېدو او د متیازو په لاره باندې به ورنوتلو او د دې سره سره د جهنم فرشتو دوی ته وهل ورکول، عذاب ورکولو او د دې عذاب نه به دوی یو بل طرف ته منډې والې خو د خلاصون څه لاره ورته نه میلاوېدله. نو چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه شپږ قسمه زنانه او عذابونه ورته ذکر کړل نو هلته چې څومره کسان ناستو، فاطمه رضی الله تعالی عنها او حضرت علی رضی الله تعالی عنه دا ټول په جړا شول. بیا حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې د الله رسوله دغه اولنې قسمه زنانه چې کوم عذاب ته ذکر کو چې هغوی په ویښتانو باندې رازوړندې وي، د جهنم په اور او په لمبو کې سوځېدلې او د دوی دماغ دومره خوټ کېدل چې د هغوی ټکارې ټولو جهنمیانو اورېدو، د دوی وجه څه وه، په دنیا کې دوی څنګه زندگی تیره کړې وه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې هغوی ته ځکه دومره سخت عذاب میلاو شو، ځکه په جهنم کې دې درجې ته ورسېدې چې دوی په دنیا کې بې پردګي کوله، دوی د خپل پردې خیال نه ساتلو، د خپل عزت او د ناموس خیال یې نه ساتلو،
که د کور نه بهر وي بې پردې ګرځېدې، که په کور کې دننه وي د نامحرمو سره وي د تره زامنو سره وي، نو دا بې پردې ګرځېدلې، د خپل ستر او د پردې هیڅ خیال نه ساتلو. نو په دې وجه باندې الله تبارک وتعالی دوی ته دا قسم عذاب خوښ کو، په دې عذاب کې دوی مبتلا شولې. بیا ورنه فاطمه رضی الله تعالی عنها پوښتنه وکړه چې دویم قسم زنانه کومې چې په جبو باندې رازوړندې وي او د جهنم په اور او په سکروټو کې سوځېدلې، هغوی ته دغه عذاب ولې میلاو شو؟ د دې عذاب وجه څه وه؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته جواب ورکو چې دوی ته دغه عذاب ځکه میلاو شو چې دوی زبان درازه وي، د دوی ژبې اوږدې وي، دوی به خاوند ته په خپل ژبې سره تکلیف رسولو، دوی به د خاوند رشتہ دارانو ته په خپل ژبو سره تکلیف رسولو، دوی به په دنیا کې هر چا ته په خپل ژبې سره تکلیف رسولو. د دې وجه نه الله تبارک وتعالی دوی په ژبو باندې رازوړندې کړي او د جهنم په اور او په سکروټو باندې دوی سوځي. بیا ورنه حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها پوښتنه وکړه چې دریم قسم زنانه کوم ته چې دا عذاب ملاو شو چې دوی د بدن په نازکو اندامونو باندې رازوړندې وي، په تیونو باندې رازوړندې وي او د جهنم په اور کې سوځېدلې، هغوی ته د داسې عذاب ورکولو وجه څه وه؟ دوی په دنیا کې څنګه زندگی تیره کړې وه؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې دا هغه ښځې وي کومو چې د غیر محرمو سره د نامحرمو خلکو سره ناجایز تعلقات جوړول، باوجود د دې چې د دوی خپل خاوندان موجود وو، خو دوی بې حیایي پیلوله، دوی فحاشي پیلوله، دوی ناجایز تعلقات ساتل. د دې وجې نه الله تبارک وتعالی په داسې دردناک عذاب کې مبتلا کړل. بیا ورنه حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها پوښتنه وکړه چې څلورم قسم ښځې کومې چې خپې په سینو پورې تړلې شوې وي او لاسونه یې په تندیو پورې تړلې شوي وو، هغوی ته دومره دردناک عذاب ورکولو وجه څه وه؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې دوی ته دومره دردناک عذاب په دې وجه باندې میلاو شو چې دوی به چغلخوري کوله، یعنی د خاوند خبره به مور ته رسوله، د مور خبره به خاوند ته رسوله، د یو ورور خبره به بل ورور ته رسوله. په دې طریقې سره به دوی هغه خاندانونه چې کوم به په خوشحالۍ سره وخت تیرولو، په اتفاق او په مینه او محبت سره به اوسېدل، هغه خاندانونه به دوی په خپل منځ کې په جنگ باندې اخته کړل. نو دوی به شیطانت کولو، چغلخوري به یې کوله. په دې وجه باندې الله تبارک وتعالی په داسې سختترین عذاب کې مبتلا کړل. بیا ورنه حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها پوښتنه وکړله چې پنځم قسم زنانه چې د هغوی شکلونه مسخه شوي وو، د هغوی شکلونه د خنزیرانو، هغوی ته دومره دردناک او سختترین عذاب ولې میلاو شولو؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم جواب ورکو چې هغوی ته دومره دردناک عذاب ځکه میلاو شولو چې دوی په حسد، په بغض او کینه کې مبتلا وي. یعنی دوی به د زنانو سره کینه کوله، د سړیو سره به کینه کوله، د هر چا سره به بغض او کینه ساتلو، حسد به ساتلو. نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالی دوی په داسې سختترین عذاب کې مبتلا کړل. شپږم قسم زنانو په باره کې حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ورنه پوښتنه وکړه چې شپږم قسم زنانو ته دومره دردناک عذاب ولې میلاو شولو چې د دوی شکلونه مسخه شول، شکلونه د سپیو غوندې وو، د دنیا د سپیو غوندې شکلونه وو، او د جهنم اور به د دوی په خلو باندې داخلېدو او د تشو میتیازو یا د ډکو میتیازو په لاره باندې به وتو. نو دومره سختترین عذاب دوی ته ولې میلاو شولو؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې په دوی کې دا مرض موجود وو چې دوی به احسان اچولو په خلکو باندې، یعنی یو چا سره به ښېګړه وکړله او د هغې نه پس به بیا په احسان ور اچولو. حالانکه د قرآن عظیم شان حکم دغه دی چې لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، تاسو خپل صدقې، خپل احسانات په تکلیف رسولو سره او په احسان اچولو سره مه خرابوئ، مه باطلوئ. نو د دې ښځو عادت دغه و چې چا سره به یې ښېګړه وکړله نو سبا ته به بیا ورته هغه احسان بار بار را یادولو، په مجلس کې به، په محفل کې به هغه سړی، هغه کس، هغه انسان شرمنده کولو. نو په دې وجه باندې الله تبارک وتعالی دوی په داسې سختترین عذاب کې مبتلا کړل. نو محترمو دغه یو څو قسمه عذابونه وو
کوم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل حدیث مبارک کې ذکر کړی دي او د معراج د واقعې په وخت کې په هغه دوران کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه مشاهده کړی ده په دې حدیث مبارک کې زنانه ذکر کړی دي چې زنانه به په خپل وختانو باندې راز وړندي، زنانه به په خپل جبو باندې راز وړندي، زنانه به په خپل تینو باندې راز وړندي، زنانه او خپې به سینو پورې لاسونه تندي پورې تړلي شوی، د زنانه او شکلونه به مسخ شوی، کله به د خنزیر په شکل کې، کله به د سپي په شکل کې، دا مختلف قسمه عذابونه ورته ذکر شوی دي. خو د دې مطلب دا نه دی چې که سړی دغه ګناهونه کوي نو سړی به معاف وي. کوم عذابونه چې د دې زنانو دپاره ذکر شول که همدغه ګناهونه په سړي کې موجود وي همدغه عذابونه به سړي ته میلاویږي. که سړی بې حیا وي، که سړی فحاشه وي، که سړی د غیر محرمو سره د نامحرمو ښځو سره تعلقات جوړوي، که سړی فحاشي او بې حیایي خوروي، که سړی دروغ وایي، که سړی چغلخوري کوي، که سړی په بل چا باندې احسان ورچوي، نو د دې وجې نه چې کوم عذابونه د زنانو دپاره ذکر شوي وو همدغه عذابونه به د سړي ته میلاویږي. خو د زنانو تذکره په خاص تور باندې په دې وجه باندې وشوه چې زنانو کې دغه ګناهونه او دغه ګناهونه د عادت درجې ته رسیدلي وي، په دوی کې دغه ګناهونه ډېر عام وي، د دوی عادت دغه جوړ شوی چې په خلکو باندې احسان ورچوي، د دوی عادت دا جوړ شوی چې چغلخوري کوي، د دوی عادت دا جوړ شوی چې بې پردګي کوي، د دوی عادت دا جوړ شوی چې فحاشي او بې حیایي خوروي. نو د دې وجه نه په حدیث شریف کې په خاص تور باندې زنانه ذکر شوي. خو د دې مطلب دا نه دی چې سړیو ته به معافي وي، سړیو ته همدغه ګناهونه چې کوم ګناهونه د زنانو دپاره دي او د هغې چې کومې نتیجې او کوم عذابونه د دوی دپاره دي که په سړي کې همدغه ګناهونه موجود وو نو سړي ته به همدغه عذابونه میلاویږي. نو موږ تاسو په خپل معاشره کې وګورو، زموږ تاسو په معاشره کې بې پردګي عامه ده، که د کور نه بهر وي که په کور کې دننه وي، بې حیایي او فحاشي عامه ده، که د کور نه بهر وي که د کور کې دننه وي، الا ماشاء الله ډېر کم کورونه به داسې چې هغه به د اسلام مطابق ژوند تیروي. او زموږ ستاسو په معاشره کې چغلخوري عامه ده، که په کور کې دننه وي که د کور نه بهر وي. د هر چا کوشش دا وي چې دغه دوه کسان چې په خپل منځ کې جوړ دي دا په خپل منځ کې موږ وجنګوو، د دوی په منځ کې غیبت وکړو، د دوی په منځ کې دروغ ووایو. نو زمونږ ستاسو په معاشره کې که وګورئ زمونږ ستاسو چې څومره سوشل میډیاز دي، که هغه فیسبوک دی، که ټیک ټاک دی، که یوټیوب دی، دا چې دا خلک استعمالوي د فحاشۍ دپاره استعمالوي، د بې حیایۍ دپاره استعمالوي، د ناجایزو تعلقاتو دپاره استعمالوي. نو هغه خلک چې دغه اکاونټونه دغه سوشل میډیا اکاونټس یا دغه پروګرامونه دا د بې حیایۍ دپاره استعمالوي، فحاشۍ دپاره استعمالوي، عریانۍ دپاره استعمالوي، هغه د دغه عذاب په خپل نظر کې وساتي. او الله تبارک وتعالی په قرآن عظیم الشان کې دا فرمایلی دي ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا. هغه خلک چې دغه خبره خوښوي چې موږ به په دې خلکو کې په دې مسلمانانو کې فحاشي عامه کو، عریاني به عامه کو، بې حیایي به عامه کو، د هغوی دپاره به دردناک عذاب وي. نو هغه خلک چې په ټیک ټاک باندې فحاشي پلاوي، په ټیک ټاک باندې بې حیایي عام کوي، په ټیک ټاک باندې ګانې بجانې عام کوي، همدغه رنګې د ګانو بجانو مجلسونه جوړوي، د هغې دپاره ډمان راولي، په هغې باندې خرچې کوي، د هغې دپاره اجراګان راولي. نو هغه ټول خلک دغه عذابونه په خپل نظر کې وساتي چې دغه عذابونه کوم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کړل دغه عذابونه به بله ورځ ماته میلاویږي. دغه دنیا د یو څو وخته ژوند دی، یو څو کاله ژوند دی، د دې نه پس به د دایمي ژوند ته ور روان یو، د عذاب او د ثواب ژوند ته ور روان یو. که نیک عمل مو کړي وو، د حیا ژوند مو تیر کړی وو، د غیرت ژوند مو تیر کړی وو، د مینې د محبت ژوند مو تیر کړی وو، نو ثواب به میلاو شي، جنت به میلاو شي. خو که بې حیایي مو عام کړې وه، فحاشي مو عام کړې وه، عریاني مو عام کړې وه، په څه نه څه درجه کې په ګناه کې شریک جوړ شوي وو، نو دغه د قرآن عظیم الشان آیت په خپل ذهن کې یاد ساتئ چې فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره، چا چې یو ذره د خیر وکړه هغې ته به د دې بدله میلویږي، د دې نیکي به ورته میلویږي، ثواب به میلویږي. ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره، چا چې یو ذره د بدو وکړه، یو ذره شر یې خواره کړل، بې حیایي او فحاشي
فحاشي خورا کړه او ریانی خورا کړه نو خیر شر یرا نو هغه ته به د دې عذاب ملويږي د دې جزا به ورته ملويږي د دې په بدله کې به جهنم ته داخليږي نو الله تبارک وتعالى دې مونږ تاسو د فحاشي به حیاي او ریانینا په خپل امان کې وساتي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك